وما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د نن ورځې درس د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په اهمه موضوع ده چې د الله د طرفنا په انسانیت باندې د رحم فیصله وشوه او محمد صلی الله علیه وسلم هغه د پیغمبر په حیثیت باندې الله تعالی دنیا ته رالیږي. کله چې د نبی صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 40 کالو ته ورسېدو نو نبی صلی الله علیه وسلم اسیم په دغه معاشره کې د شرک او دغه بت پرستی په ماحول کې د غین زړه تنګ او چرته نبی صلی الله علیه وسلم د بوتانو خواله نه دی تللی، بت پرستی کې سند اغستی. الله خپل پیغمبران د دې ګناهونو پاک ساتي او دغه سي وې د نبوت نه تقریبا 3 کاله مخکې نبی صلی الله علیه وسلم به د رمضان په میاشت کې د حرا غار ته تو د مکې نه د حرم شریف نه تقریبا د 2 میله کې فاصله کې دی او دا یو ډېر عجیب غار دی، 4 غزه اوږد دی او داسې څه د پاسه غز چې دی نو هغه یا څه کم 2 غزه د دې پلنوالی دی. نو د رمضان المبارک په میاشت کې به تو میاشت به تېره کړه او ځان څه به ستوان وړه اوبه به وړې او چې کله به هغه ختمه شوه بنی که مکمل چې کله به مکمل هغه خرچه ختمه شوه نو بیا به واپس راغی د خدیجې رضی الله تعالی عنها نه به خرچه ستوان وغیره واغسته او لا بړی. دې کې خو تاریخونو والا ډېرې خبرې کړي دي، خو صحیح خبره چې کومه ده نو هغه دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د رمضان میاشت ته په دې غار کې به څه کول، فکر به کاو چې څنګه به دا خلک د دې بت پرستۍ نه لرې شي، دا به پرېږدي او دارنګې چې دی نو د فطرت طرف ته به څنګه راشي. خو څه چل خو ځکه نه ورته چې څه رهنمایي خو ونه وایي په دې کې چې دا 40 کاله برابر شو نو اول خو د دې حرا د دې خاص واقعې نه مخکې به یو کار داسې کېده چې د نبوت آثار ښکاره شو. آثار دا سوی چې مکه کې به یو کاڼ هغې به پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام کاو. بل داره چې خاص کر کله چې اخري 6 میاشتې پاتې شوې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به خوب ولیدو، چې کله به خوب ولیدو نو هغه به بالکل په سباله داسې وشوه لکه څنګه چې سهار راخیږي، بالکل به رښتینې وختو. دا تقریبا 6 میاشتې په دې کې تېرې شوې. بیا الله عز وجل دا د رمضان المبارک میاشت ته تقریبا د نبی صلی الله علیه وسلم د دې تلو راتلو 3م کال دی او ټول عمر 40 کاله دی چې الله په دې ځمکې والو باندې خپل رحم وکړو او دی مکرم وګرځاو، دی معزز وګرځاو او دته جبرئیل علیه السلام راغی د قرآن کریم د آیتونو سره. قصه په خپل عایشه صدیقه رضی الله عنها کوي، موږ ته په دې طریقه باندې بخاری شریف کې دي چې اول به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خوبونه خوې کېده، رښتیا خوبونه، صالح خوبونه. او بیا د الله پیغمبر به حرا غار ته تلو نو په هغې کې به د الله عبادت کو، غور و فکر به کو، 100 ورځې شپې به ولته خرچه به ځان سوی وړه توخه موخه. بیا به واپس راغی د خدیجې رضی الله عنها خواله، بیا به توخه وړه تر دې چې ورځ داسې راغله چې ملک د الله د طرف نه راغلی یعنی جبرئیل علیه السلام او ما ته ووی چې اقرأ ولوله.
نبی صلی الله علیه وسلم ما ورته وویل چې ما نه بقارین زه خو تعلیم یافته نه یم چې ویل ولما څنګه ولولما د باره کې یو حدیث نه داسې معلومیږي لکه وایي جبریل علیه السلام د اولني 15 آیتونه د قرآن اولنی وحی دا په یو کپړه باندې د لیکلو په شکل کې راوړی و نبی صلی الله علیه وسلم ته مخې ته کړه چې ولوله او نبی صلی الله علیه وسلم ځکه ووایي چې زه خو نشم لوستی زه خو تعلیم یافته نه یم وایي زه یې ونیومه او فغطونی داسې زور را لراکو نو بیا یې زه پرېښودم ما ته چې ویل وله ما بیا هم دغسې خبره وکړه چې نه یې شم لوستی زه بیا ونیومه زور یې راکه او بیا یې پرېښودم خو په دریم ځل باندې چې دی نو دومره زور یې راکه چې حتی بلغه مني الجهد چې زما نور برداشت ختم شو چې څومره کوشش او حد نو هغه زور یې راکه او بیا راته دا آیتونه ولوستو چې اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ولول په نوم د رب خپل هغه ذات چې هغه مخلوق پیدا کړی دی انسان خصوصا پیدا کړی دی د ټینګې وینې نه د ټوکړې د وینې نه او ولوله ته ستا پروردګار ډېر عزت والا ذات دی هغه ذات ته چې هغه علم ورکړی دی د قلم په ذریعه او انسان ته هغه څه ښودلی دي چې ده ته نه معلوم دا آیتونه نازل شو نبی صلی الله علیه وسلم واپس راغی د زړه درزېدو د خدیجې رضی الله عنها کور ته ویې چې زملوني په ما څه زړوکی څه څادر کمبل راواچوئ هغوی پې ور واچاو نبي صلی الله علیه وسلم هغه کومه کیفیت چې و هغه یره ترې لاړه خدیجې رضی الله عنها ته یې ووی چې دا په ما څه چل شوی و هغې به هم تپوس کړی نو نبی صلی الله علیه وسلم بیا تفصیلي خبر کړه چې زه خو به ځان ویرېدم او ما خو داسې یو عجیب کیفیت ولیدو چې ما مخکې به ژوند کې چېرته نه ولیدلی خدیجه رضی الله په عمر کې هم مشره وه خو ډېره هوښیاره زنانه وه هغې د نبي صلی الله علیه وسلم د دې 40 کاله چې 15 کاله ورسه د دې د نکاح نه وروسته وشو او دا ټول مجموعي ژوند د مکې د هغې مخې ته نو ورته یې وویل چې کله داسې نه ده په ځان مه یېرېږه والله ما یحزیک الله ابدا قسم مې دې په الله باندې الله به تا چېرته داسې نه پرېږدي بېیار او مددګار به دې نه پرېږدي ولی انک لتصل الرحم بمکه کې چې نفسا نفسي راته رشتې پالې وتحمل الکلت د خلکو بوجونه اوچته وتکسب المعدوم د غریبانو د مسکینانو د پاره ته ګټې وټې بندوبسي ته ګټه وټې د هغوی دپاره وتقري الضيف ته د مېلمنو مېلمستیا کې وتعین علی نوائب الحق او ته چې چاته څه مشکل او څه حادثه وغیره ورسېږي په هغې کې د هغه سره مدد کې دا ټول سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په حادثه کې د چا سره مدد کول په سیلاب کې په زلزله کې په بل داسې به یو ایمرجنسي حالت کې دا د الله د پیغمبر خویونه او ښایسته اخلاقو مکارم اخلاقو د میلمه اکرام کول د فقیرانو د مسکینانو سره د هغوی سره مرسته کول د خلکو څخه بوج اوچتول وی بیا زه خدیجې رضی الله عنها بوتلم د خپل تره زوی ورقه ابن نوفل خواله چې دا د دې د تره زوی او دا عیسایي شوی او د جاهلیت زمانه کې تورات ولا ورته انجیل ولا ورته انجیل به په عبرانی کې لیکو او دارنګ چې دنو دته یاد مو ډیره حصہ مشر سړی او پستر ګړون شوی او خدیجه رضی الله عنها ټوله قصه وکړه چې تر زوی دې مسله راغله دا وراره دې خبرې کوي و هغه وی چې ابن اخي وراره ماذا ترى رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کړ چې دا مسله شوی ده ورقه ته وی هغه خو چون کې د 13 کتابونو عالم او هغه ته پته ولګیدا وهذا الناموس الذي نزله الله على موسى دا خو بعینه هغه پیغام دی او هغه فرشته چې د الله موسی علیه السلام تم را لګلی او دا هغه پیغام دی چې الله غله ورکړی و کاش چې زما که طاقت وی او زه ژوندی وی او ستا د قوم د خلکو ته ایستی او ما ستا مدد کړی وی نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویلي دی ما وباسي په دې خبره باندې هغه ورته وایي چې او چا چې په دنیا کې داسې خبرې کړي دي د هغه سره هم دقسې شوې ده او وایي که چېرته زه ژوندی پاتې شوم او هغه ورځ راله چې دا قوم تا نه برداشت کوي او تا به وباسي نو ما به ستا مکمل امداد کړی وی بیا وایي ورقه دومره وخت ایثار نه شو وفات شو او بیا وحی بنده شوه
د وحی په بندېدو کې ډېر اقوال دي خو بهرحال صحیح وای دا ده چې دا وحی چې دی نو دا اول دې باره کې دا وضاحت چې دا وحی راغلی د رمضان المبارک په میاشت کې او وای د رمضان المبارک 20 تاریخ و دا مولانا صفی الرحمن مبارک فوری رحمت الله علیه د هندستان یو لوی عالم دی په سیرت باندې کتاب لیکلی دی چې د کوم نه موږ دا درس هم کوو نو هغه وایي چې یو خدا د رمضان میاشت وه د ډیرو آثارو د روایاتو په رڼا کې دا خبره لیکل او د بعضې د تقویم یعنی د شمسی او دغسې د قمري کلندر په تناظر کې حساب یې پې کړی دی چې یو خدا د رمضان میاشت وه دا د قرآن د دې آیت مطابق ته چې میاشت رمضان هغه چې قرآن پکې نازل شوی دی نو د لوح محفوظ نه خو هم نازل شوی دی خو د دنیا ته چې هم راغلی دی نو دا د رمضان میاشت وه او بیا الله وایي چې دا د ليلة القدر په میاشت کې و ليلة القدر د رمضان په آخري حصه کې او بل یو حدیث ته چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې په ما باندې د ګل په ورځ باندې وحی راغله دا ورځ به روژه و رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خو په دې زه پیدا شویم بل په دې ورځ په ما باندې وحی راغله نو وای په دغه کال باندې د روجي په میاش کې د ګل ورځ چې دی نو یو ومه ورځ راځي یو 14مه راځي یو 20مه راځي بل 30مه راځي وای دا 20مه ځکه ده چې 30مه خو ليلة القدر نه ده خو جفت دی ليلة القدر خو طاق شپه 20مه 30مه 50مه 20مه دا کې دی چې زی راځي پکې نو وای دا 20مه ده او وای بیا صرف دغه 9 ورځې وحی بنده شوی وه او وی بیا د واړه اختر چې د شوال اولنۍ ورځ ده په دې ورځ باندې دوباره وحی راغلی ده نو دې کې یو قسم له اشاره امت ته ده چې د 10 ورځې د اعتکاف شوې او د دوباره چې وحی راله ده بیا د خوشحالۍ خبره وه نو دا ورځ د مسلمانانو دپاره په وروسته دور کې اختر هم شو نو دې کې پټ حکمتونه دي دا د روچي د اختتام په سلسله کې هم او د دوباره د وحی د راتلو ورځې هم وه بیا وایي چې زه اومه او دغه حیران را روانو ما چې په دې غر را کوزیدم چې ما وکاته خی طرف ته نو څه نه و چې ګس طرف ته مې وکاته څه نه و چې مخې ته مې وکاته څه نه و چې شا ته مې وکاته څه نه و خو چې بره مې وکاته نبي صلی الله علیه وسلم وایي نو هغه ملک او فرشته چې ماله په حرا غار کې راغلی وه هغه د ځمکې او اسمان په منځ کې غټه کرسۍ د په هغې باندې ناست دی بس بیا ته زه ډېر په رعب کې رالم او ډېر ویرېدم رالم خدیجې زنها ته مې وویل چې زملوني دثروني په ما باندې څادر او کمبل له واچوئ په ما باندې یخې اوبه واچوئ وایي هغوی په ما باندې کامبل له واچو یخې اوبه را باندې واچولې او په دې کې دا آیتونه راله یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ای کمبل اغوستون کیا پاسا هغه د آرام ورځې لاړې ختمې شوې وس کمبلې ګزار کا او پاسه ته ویره و د خلک او د خپل رب لویو بړایي بیان کا خلک د دنیا په سیزونو کې لګیا رهی د یو سیز څوک د بت لویي بیانوي څوک د قوم بیانوي څوک د پلار نیکه بیانوي ته د خپل رب لویي بیان کا رب خلکو پرېښی دی په نورو نقشو په قصو تماشو باندې سر شوي دي نو وربک فکبر او بل جامه دې پاکه ساته په جامه باندې داغ مه پرېږده او بل د هر قسم ګندګونه ځان ساته او داسې احسان مه کوه چې تا هغه ډېر لوی څیز ګڼي او هغه د ځان دپاره سبا له غټ شی ګڼي یا یې پکې اثباتې داسې مه کوه دا آیتونه دا دویمه وحی وه چې دا کله راله او په دې کې دا ذکر وشو چې یو خو خلک خبر کا نو په دې کې د تبلیغ حکم راغی دا هغه وحی ده چې په دې کې د اولنۍ وحی د صرف د فضیلت وه د نبوت آغاز و پر دویمه کې باقاعده د تبلیغ حکم راغی او په دې کې چې دی نو د هر قسم ګندګونه د بچاو حکم راغی په دې کې د خپل نفس د بچ ساتلو هم بهترین انداز کې الله عز وجل ذکر وکړو بیا 3 کاله داسې دي چې په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم پټ دعوت خور کړی دی پټ دعوت یې ورکړی دی او وی نبی صلی الله علیه وسلم چې کله خبر ورکړو نو د ټولو نه اول چې چا د اسلام قبول کړی دی اول خلک څوک دې ته په تاریخ اسلامي کې السابقون الاولون ویل کېږي په دې کې ټول نه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپله خوږه او مبارکه بیبي ده ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها او بل د نبی صلی الله علیه وسلم چې زوی ورته ویل او د وخت کې آزاد کرده غلام مو زید ابن حارثه ابن شراحیل الکلبی رضی الله عنه د پیست ایمان راوړ بل د نبی صلی الله علیه وسلم د تر زوی چې د کشرو علی ابن ابي طالب علی رضی الله عنه په اول ایمان راوړ او دارنګ چې دینو د نبی صلی الله علیه وسلم
ډېر سکا او نږدې ملګری او ګرم دوست، ډېر نږدې انتهایی دوست ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. دې خلکو د ټول ناول ایمان راوړ، بالکل په اوله ورځ د دعوت باندې دی ایمان نه وړی دی. بیا د دې نه وروسته د ابوبکر صدیق نه هو چونکې تجارتي تعلقات و د هغه په دعوت باندې ډېرو خلکو ایمان نه وړ، د خلکو څه ناس پاس و، خلکو یې احترام کاو. نو د ده په لاس باندې عثمان رضی الله تعالی عنه ایمان نه وړی دی، زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی هم د ایمان نه وړی دی، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ایمان نه وړی دی، سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ایمان نه وړی دی، طلحه ابن عبید الله ایمان نه وړی دی. دا ټول اته کسان چې دي نو دا بالکل د اسلام اولنی خلق ته چې دی ایمان نه وړی دی. په دې پسې بیا وروسته د دې امت امانتدار شخصیت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی دا د دې امت امین دی، ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنہ، ابو سلمہ ابن عبد الاسد او دغه ښځه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها. او دارنګ چې وروسته بیا د ابو سلمہ وفات شو نو ام سلمہ رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح کړی دی. بالکل په مکه کې په ابتدایي دور کې ایمان نه وړی دی. ارقم ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ چې د په کور کې به نبی صلی الله علیه وسلم بیا قرآن درس ورکاو. عثمان ابن مزعون رضی الله عنه دغه دواړه رونه، یو قدامه ابن مزعون یو عبد الله ابن مزعون، دی ایمان نه وړ. عبیده ابن حارث بل سعید ابن زید او دغه ښځه فاطمه چې د عمر رضی الله تعالی عنہ خور وه، او دا سعید ابن زید اوښې او دغه د ایمان د راوړلو چې کومه قصه ده هغه د دې اوښې سې راغلوه. او بیا خباب ابن عرت رضی الله عنه، جعفر ابن ابي طالب او دغه ښځه اسماء بنت عمیس، خالد ابن سعید ابن العاص، دغه ښځه امینه بنت خلف، دغه رور عمرو ابن سعید ابن العاص، حاتب ابن الحارث، دغه ښځه فاطمه بنت المجلل، او دارنګ دغه رور خطاب ابن حارث، دغه ښځه فکیهه بنت یسار، دغه رور معمر ابن حارث، مطلب ابن ازهر، دغه ښځه رمله بنت ابي عوف، نعیم ابن عبد الله. او دا ټول قریش دي او دا د نبی صلی الله علیه وسلم نه ظاهره د په مختلفو نسبونو ټبرو کړي، خو د قریشو خلک دی دیو په ابتدا دور کې اسلام راوړ. ته دې نه علاوه چې کوم قریش نه دي او په مکه کې دي بهرحال عرب دي خو قریش نه دي، ځکه قریش خو د نبی صلی الله علیه وسلم په نیکونو کې نیکو پهر نومو قریش باندې مشهور شو، نو داغه د خاندان ته قریش وایي. د غیر قریشونه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د بنو حذیل قبیله والا، دارنګ مسعود ابن ربیعه دی او عبد الله ابن جحش دی د بنو اسد قبیله سره تعلق دی، د غرور ابو احمد ابن جحش دی، بل بلال ابن ابي رباح رضی الله تعالی عنہ د امیہ ابن خلف غلام او د قسم را روانه ده د حبشو. صہیب ابن سنان الرومی د رومو د ایمان نه وړی دی. عمار ابن یاسر العنسی او دغه پلار یاسر رضی الله تعالی عنہ او دغه مور سمیه رضی الله تعالی عنها او عامر ابن پوهیرا چې دا ام غلام او ورسته بیا ابوبکر صدیق رضی الله واغستو. دارنګ چې دینو زنانو چې کوم ایمان نه وړی په ابتدایي دور کې ام ایمن برکه الحبشیه د نبی صلی الله علیه وسلم وینځوه، خدای را لوی کړی اند په عمر کې ته مشربه خو وینځي ور پلار نه وته دا پاتې شوی و په میراث کې. بل ام الفضل د رسول الله صلی الله علیه وسلم چاچی و، د عباس رضی الله عنه خزه و، د عبد الله ابن عباس مور و. او دارنګ چې دینو اسماء بنت ابي بکر د ابوبکر صدیق نه هو مشر لور دیو ایمان نه وړی، دیو ته سابقون اولون وای. بیا په دې دوران کې د مانځه حکم راغلی او خدا تفصيلات نو چې پنځه منځونه دي، خو زیاته مشهور ده چې یو منځ سهار نه مخکې یو د ماښام د انور پرېوتو نه مخکې دا دو منځونه به پټ پټ به مسلمانانو کول، نبی صلی الله علیه وسلم به پټ پټ کول او دارنګ چې دینو دغه دا په پناه ځایونو کې به کول. بیا دویمه مرحله چې کوم راځي نو هغه د ښکاره دعوت ته او ښکاره دعوت چې کله نبی صلی الله علیه وسلم شروع کو نو په هغې کې ډېر لوی مشکلات مخې ته راغله. انشاءالله د هغې تذکره به په آینده درس کې کوو چې په هغې کې څومره مشکلات مخې ته راغله او د هغې مشکلاتو په نتیجه کې صحابه کرامو څومره استقامت اختیار کړی دی چې هغوی څومره عذاب ول ورکړی شوی دی او بیا هم د دین اسلام نه دی نو د دغه پاکه هستو تذکره به ان شاء الله په آینده درس کې راځي. الله دې په دې شته باندې موږ له د عمل توفیق راکړي، الله د اسلام نور او رڼا د مرګ پورې زموږ سره ملګري وساتي. الله عزوجل د نبی صلی الله علیه وسلم چې د څومره سختې تېرې کړې دي، څومره مشکلات تېر کړي دي، الله د دې امت لپاره تېر کړي دي، الله زموږ په حق کې شافع او مشفع وګرځي. الله زموږ د ناسته چې هغه د دې سیرت او د نبی صلی الله علیه وسلم د محبت په نسبت باندې ده، الله دغه محبت حقیقي زموږ نصیب کړي. الله په دې نن سبا دور کې
په ټوله دنیا کې د الله د پیغمبر چې څومره شان دی الله تعالی ولا اوچت شان ورکړی دی رفعت شان دی ورکړی دی خو بیا هم داسې شیطانان او داسې بدبخته شته چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کوي الله تعالی ته تباہ او برباد کوي الله تعالی ذلیل او رسوای کوي او الله تعالی چې څوک پښپناهي کوي څوک د هغوی په شا ولاړي په دې ملک هم نن سبا یو ډېر غټ اړی روان دی په هغه سلسله کې نو الله تعالی د هغې خلکو هدایت نصیب کړي زموږ ملک ته موږ وران نه خوښو خو یالله چې څوک هم د کافرو نه یریږي یا د هغوی پشپنای یا د هغوی مثال په طور باندې وسه رحم ملګری او دارنګې د الله د پیغمبر سره مینه او محبت کمی الله تعالی ته د هغې حکمرانان دي او که هغه نور خلک دی که هغه پر ملک کې د سرو سپینو خاوندان دي الله د هغوی د دغه نه موږ بچو ساتي د هغوی د فتنو نه موږ بچو ساتي الله تعالی مسلمانان صحیح مسلمانان جوړ کړي زموږ اتفاق اتحاد نصیب کړي الله تعالی ستاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستاسو حبیب صلی الله علیه وسلم صحیح محبت او کامل اتباع زموږ نصیب کړي الله زمونږ آخري کلام دا وګرځي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.